مونږ ته خلک وایي که نه یاره جي دواو که حاجت دی، بس د پیغمبر مبارک وظیفه باندې ولې عمل نه کوې؟ سوره یاسین سحر لوله او چې ستا یو حاجت نه څومره حاجتونه خدای به ټول پوره کوي. او حضور پاک فرمایي چې چا یو دل سوره یاسین ولسته د قرآن شریف د لسو ختمو ثواب به پې خدای پاک ورکړي. یو سړی وي زه حاجتمند یم او فقیر یم او غریب یم څه وظیفه نشته ما ته وښیه. رسول الله مبارک وی ولی نشته زه درته ښیم که نه. چې څوک ماښام ماسخوتن سوره واقعه ولولي دنه به خدای فقر فاقه نه راولي، دی به خدای غریب کوي نه، مالدار به. دا سم دم مې درته وښو او چې عمل پې وکړې پیسې خو ستاسو خوښې دي که نو د پیسو دم شده فقر فاقه به نه راځي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ورته راغی وی پیسې در کوم، وی زما پیسو ته حاجت نشته، د سبا دی که بېګا لمرم بیمار یم په پیسو څه کوم؟ وی لوڼه دی هغې ته به یې پرېږدې هغې له ورکه. وی ما د خپل محبوب نه یو ټکی اورېدلی دی یو دم امې لوڼو ته ښولی دی او ادم څه دی؟ وی حضور پاک فرمایلی چې څوک ماښام یا ماسخوتن صورت واقعه وی په دې به فقر فاقه لوږه نه راځي، قات به پې نه راځي. نو زما لوڼو ته د ادم خولی دی هغه دی وی نه به راځي او که نه وی خپل کار دی کوي. دا څونه ښکلی دم شو. تبارک الذي کې څوک وی قبر کې به عذاب پې نه راځي، هم د حضور پاک وینا نه. آیت الکرسی چې څوک د هر مانځه نه پس وی رسول الله مبارک فرمایي چې ساتیو خې جنیغ به جنت ته ځي. یو سړی په پوړی د پاسه او په درم پایا د هغې نه را پرېوت چې ځمکې له ورسې سر یې ولګېد مړ شو. چا په خوب کې ولیده وی الله د سره څو کړل؟ وی نور نیم پې خو چې اندرم پایې نه را خطا کېدم نو اندرم پایه مې لیده او چې څنګه اندرم پایې نه راورسېدم نو جنت کې پروت وم. بل ټکې نو بر اندرم پایه ولاندې جنت و. بیبی نا جوړه ده، بابا نا جوړه دی، داسې دم شته چې خدای پاک یې پې جوړ کړي. حضور پاک فرمایي سورت فاتحه پې وایه الحمد شریف خدای به شفا کړي. سورت الشفا یې نوم هم دی. جوړونکی څوک دی؟ شوق سره ووایه دا دم خو یو سبب دی. جوړونکی ډاکټر نه دی، څوک دی؟ ډاکټر خو یو سبب دی. جوړونکی دارو نه دی، جوړونکی څوک دی؟ که تا دا ووایې چې ډاکټر جوړ کړم، دارو جوړ کړم، دم جوړ کړم، نو بروسه دې په ډاکټر او په دارو او په دم وکړه، په خدای دې ونه کړه، دا ډېر لوی جرم شو. او که دا دې ووایې چې د دې دارو د وجې نه او د ډاکټر د وجې نه او د دم د وجې نه الله جوړ کړمه، نو بیا دې توکل او بروسه په چا وکړه؟ په الله. دا ټول اسباب دي. الله به دې بچ کوي. دا ټوپک تماچه خو یو سبب دی. الله به جون در کوي. دا ډوډۍ اوبه خو یو سبب دی. که وایې چې دې سبب دا کار وکړو دا مؤثر حقیقي دی نو بیا خبره خطرناکه شوه. او که وایې چې نه دا سبب به استعمالوم خو سبب کار نشي کولی، په دې سبب به نتیجه څوک مرتب کوي؟ الله. دا په الله توکل شو. حضور پاک دمونه نه دی چولی، ته د هغه نه ښه پوهېږې. حضرت حسن او حسین دواړه بچي نوسي یې راوستل، وی بچی چې دم هم کم بسم الله ارقیک دم پیچئ څه وایي؟ اعوذ بکلمات الله التامه من شر ما خلق وشر عین لامه وهامه. دې پې چوف کړئ. ای بچې په دې به ابراهیم علیه السلام خپل زامن اسحاق علیه السلام و اسماعیل علیه السلام دمول. پته ولګېده چې حضور پاک هم دم اچولی دی او ابراهیم علیه السلام هم، نو پای کې توکل نو. صحابي چې به ناجوړه شو رسول الله مبارک به داسې لاړې راواغېشتې خپلې خولې مبارکې نه او په ځمکه به یې راخ کې او د مریض په تندي به یې داسې کش ورکړه. څه به یې بسم الله تربة ارضنا بریقة بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا. خاورې د مدینې لاړې زما
د مریض په تندي راکاږم شفا به څوک ورکوي جبریل علیہ السلام راغی حضور پاک ته وی دا موم دی بخاری کې غټ کتاب دی کتاب الطب والرقا بسم الله ارقیک من کل داء یؤذیک الله یشفیک د خدای په نوم دی دا موم د هر مرض نه دا موم او شفا به څوک درکوي الله عقیده بری دی رونو چې څوک ناجوړه شي نو هغې دپاره به یو څو کاره کوي یو به دم اچوي دا دم د خولې څه بړاس نه دی دا یو شکل دی خو موږ ته ښکاري نه د قیامت پر ورځ به دا موږ ته ښکاري نو چې تا دم چوف نارې کړې نو دا چې کم شکل د خولې نه ستوت خو تا ته نه ښکاري دا د مساماتو کې دا خوله چې پرې وځي په دې کې وردن نشي د دې مساماتو په ذریعه نو وینې سره ګډ شي نو د مرض ځای ته خدای پاک ورسوي حضور پاک کړي دمونه جبریل علیہ السلام کړي صحابو کړي دي دا ثابته شو خبره یو به دم کوي یقین به دی چې جوړونکی الله دی دویم به څه کوي صدقه به کوي الصدقه ترد البلاء صدقې سره مصیبت خدای ختمی بعضې وخت کې الله خفه شوي سړی یې ناجوړه کړي الصدقه تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار صدقه د خدای غصه داسې ختمی لکه اوبه چې اور ختمی دویم به صدقه کوي دریم به څه کوي دریم که کور کې بیماری ډېرې د قرآن شریف ختم کوي پخوا به دا خلک د مشرانو علما راوغوښتل طالبان به یې راوغوښتل او په کور کې به یې د برکت دپاره ختم وکړه اوس د خلکو نه هغه برکتونه ختم شوي دي کور کې ختم کوي او څلورم به علاج کوي علاج هم سنت دی حضور پاک مبارک په خپل هغه زمانه کې چې کوم علاج و نو هغې کړي دي او صحابو ته هم ویلي دي لکه کلونجي خولې ده وی کلونجی کې به د مرګ نه او د بوډاپې نه چې مرګ پې نه ختمېږي او بوډاوالي پې نه ختمېږي سړی ځوانېږي نه د هر مرض علاج دی کلونجي ښه شی زمونږ خلک یې پخوا کیمانو به مستقل په هرو دارو کې کلونجي استعمالوله اوس یې څوک نه استعمالوي کالا دانه ورته وایي کلونجي ورته تاسو وایي عرب ورته حبة السودا وایي شونیزم ورته وایي داسې نور هم څیزونه شته چې هغه د بیمارو دپاره علاج نو څلور کاره به کوې ښه څه دي څه مې وویل ته یو دم دویم څه صدقه دریم څه د قرآن شریف ختم او څلورم به څه کوې علاج به کوې خو دا ټول به تاسو سبب ګڼئ وایې به چې جوړونکی الله دی بعضې ذکرونه دي وروڼو چې د هغې ډېر لوی فضایل راغلي درته ذکر کوم یو حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی کہ سحر وقت کے سو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اور ہر انسان تب انشاءاللہ کدا یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر یہ سحر سل کرتا داوی دری دری فیدی یو فائدہ خو دا ده چې په دغه ورځ به د نیک عمل زیاتي الله بدله په دې ټوله ورځ کې د نیک عمل توفیق ورکړي ګناه به ترې کمه کېږي دویم د شیطان نه به الله محفوظ ساتي او دریم د پیریانو نه به الله محفوظ ساتي بعضې بیماری د انسان ته چې لګي د پیري د وجې نه لګي یا د شیطان څه چلو کې د انسان په وجود کې د هغې نه بعضې بیماری لګي د هغه بیمارو نه محفوظ شو حول ولا قوة الا بالله دام یو ذکر دا دې ډېر لوی فضیلت خو لا ولې درته معنا لا حول د شیطان نه او د هر قسمه ضرر د مخلوق نه انسان نشي بچ کېدی او ولا قوة او په عبادت باندې طاقت نه ملاویږي الا بالله دا دواړه څیزونه د الله په ذات او د الله په توفیق ملاویږي د شیطان نه د دشمن نه د پیری نه او د هر قسمه ضرري څیز نه د بغیر د الله نه بل څوک نشي بچ کولی او طاقت او قدرت درکې بغیر د الله د ذات نه بل څوک نشي پیدا کولی دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا څومره ښکلې معنی حضور پاک مبارک یو ځل په سفر روان یو صحابي ورسره په اس شاته په اوښ شاته ناست نو هغه صحابي وی لا حول ولا قوة الا بالله نبی علیہ السلام ته دا کلمه واوریده نو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی لکه ډېره ښکلې کلمه دې وی دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده او یو بل حدیث کې راځي دوه یا او په یو کې او یا راځي
چې لا حول ولا قوة الا بالله دا او یو بیمارو علاج دا او یا بیماری کمی دی وی پدې کې وړه بیماری چې دا هغه غم دی چې انسان ته سبب نی معلوم چې دا کمی وجه نه راغلی بے سبب غم چې سړی ته پته نه لګي او پریشانی دا په هغه او یو بیمارو کې پټینه بیماری هغه یو کم او یا د دې نه غټي بیماری لا حول ولا قوة الا بالله نو کدی یو ذکر ټول هغه وایا او دام وایا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ور ټول ذکرونه پکې جمع شو هغه سبحان الله والحمد لله والله اکبر پکې جمع شو او لا اله الا الله ولا ذکر پکې جمع شو او ورپسې ولا حول ولا قوة الا بالله ولا ذکر پکې راځي د دې وجه نه صلات التسبیح کې 300 کرته دا کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او یو روایت کې وسره ولا حول ولا قوة الا بالله مشتا او صلات التسبیح طریقه خو بتاسو ته اکثر مرګرو ته یاد چې او کې دا کلمات پکې 300 کرته وای نو نبی رسول الله مبارک خپل تر حضرت عباس ته خولې دي وی لس قسم گناهونه بدل تعالی معاف کړي واړه گناهونه لوی گناهونه پټ گناهونه ښکارا گناهونه هر قسم گناهونه دا بدن پروردگار معاف کی نو چې حضور پاک مبارک کم کلمات خپل لور ته خي او خپل ترته خي او په مینه وته خي خو د فائدې څه نه به کوي صحابه کرام چې بکلم نبی رسول الله دراله او پیغمبر علیہ السلام مبارک سره بکې ناستل او دا غینه به تاسو چا به صاحب د بچو پریشانی مې چا به صاحب فلان کې پریشانی مې چا به صاحب پیسې ډوډۍ دولت را سره نشتا نو نبی علیہ السلام مبارک ټول د ذکرونه کوله او مختلف ذکرونه چاته د لا اله الا الله ذکر کوله چاته د لا حول ولا قوة الا بالله ذکر کوله او ټول ذکرونه کې الله یادېږي نو زموږ علماء لیکي چې د ټول خلاصه د الله ذکر دی الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار اے بندگانو دا الله په ذکر دا الله په یاد دا په ځل کې اطمینان پیدا کیږي تطمئن القلوب ځل کې سکون پیدا کیږي او ځل په خوشالي او نن غره د دنیا کې څومره مرزونه او بیماری دي دا د ځل پریشانی پیسې بخل کو سره ډیر بنگله بیوی موټر بیوی نو د ځل سکون په پیسې نه حاصلېږي د زړه سکون په بچو نه حاصلېږي د زړه سکون په کارخانه نه حاصلېږي د زړه سکون په مال او دولت نه حاصلېږي په موټر او په جز نه حاصلېږي د زړه سکون صرف او صرف د الله په یاد حاصلېږي ام وای خدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا وای خ د تکلیف ته پاره دا ډېر ښه مجرب دم دی چې کلم تکلیف او ټینشن او پریشانی در تراله نه حاصلې وای ٹینشن تکلیف پریشانی راشي نه حاصلوای پریشانی ټینشنونه وسره خدای پاک ختمای نه بغیر زمون دي څوک نه غواړو نو چا نه بغواړو الله نه بغواړو کنه بل څوک دی خو یو زمون دواګانې دي په کېږي زمون دواګانې خاصم یو گردان جوړ کړی دی لاس بوچت کو بس اس تا خبر نو چې منځو کو یا بغیر د مانځنه چې دعا کو لاس بوچت کو بس په مخبره کاږي منډه وو ان الله لا يقبل عن قبل القلب الله غافل دلا زړه دوا خدای نه قبل آداب د دې مخکې الله حمد بو الحمدلله رب العالمین بیا په رسول الله مبارک درود شریف بلا سوچت کې او خپ شوق باندې به دعا وغواړي او داسې دعا به وغواړي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه چې ستا یقین چې ما دعا خدای قبلای تو خد دعا به وغواړي وجاله ور سره او د دعا نه پس بیا درود شریف وایا او لا سوچت کا او بیا په مخلص راکاګه شمائل ترمذی کې حدیث دی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه شکل به لاسونه په دعا کې پور تکل نو الا به ښکته کول چې په مخ به راخکل او په ترمذی کې حدیث دی د دې حدیث بعض سندونو کې لږ ضعف شته او بعض مضبوط سندونه شته بعض قوي سندونه شته خیر آداب دي په مخ په لاس راکاږي او په الله به یقین ساتي د ځلانه به دعا غواړي یو لطیفه ده خیر او ته لطیفه ویما بادشاوی په لاره باندې روانو نو یو سړی هغه به چغې والی یا الله سترګې یا الله سترګې هغه مطلب نو چې ماله خدای سترګې راکا
خو د هغه دا یا اصلاح سترګې وي چې خلک ما ته وګوري چې دی خو په سترګو نابینا دی نو پیسې به راکړي. دی د سوال دپاره یو طریقه جوړه کړې وه، یا الله سترګې یا الله سترګې یا الله سترګې. خلکو چې وکتل لکه سړی خړون دی نو پیسې به ورکوي، نابینا دی. بادشاه په لاره ته وي دا چغې سري وي دا یو نابینا دی، ټول عمر دلته ناست دی او سوال کوي او بس دا چغه وایي چې یا الله سترګې، نو خلک ورته وګوري پیسې ورکړي. عمر نه دلته کې ناست وي ښه وي ما ورنږدې کې ړونده څه غواړې؟ وی بادشاه سلامت سترګې غواړم. وی ښه څونه مودې نه؟ یاره وی ډېره چغې مې ووالې خو الله را نه کړې. وی زه واپس راځم او که سترګې نه وې درکړې سرمن دې وباسم. چغې وی سترګې 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 نشته، ولې الله سره سترګې نشته څه وی شته که نه؟ نو سب پولیس ته یې ودرېږه پې کښېنه چې دنه ړوندو نه ښودې خو ولاړه هو نابینا وی چې خدای داسې په غم وړی بجرجانا که تا یو چغه وواله ښځه نن میلاوېږي هسې د قصده لګې جبلي د قصده لګې سم دړه مونږ ته ویو خدای ته چغه نه وی چغې کړې وې یا الله سترګې یا الله سترګې. یو خدای پاکه مخکې خو مې سوال د پیسو له چغه واله بادشاه سپېره خود سرمن نه وباسي او بادشاہ پولیس کې نو چې سړی دنو نه خودي او بس په سړي باندې دا چیزونو باران شو چې خدای پاک داسې په جال وړېدو داسې په غم وړېدو. سترګې کم دي چې ماله به خدای راکړي، دا خدای الله یو نظام دی چې هله دنیا کې نه ورکړی هغې په عوض کې خدای جنت ورکوي. رسول الله مبارک فرمایي که نه من سلبتو کریمته چا نه چې ما سترګې واغېښتلې او ده پې صبر وکړو نو زه به دله دې په عوض کې جنت ورکوم. والی والی بادشاہ چې واپس راغی ړوند په سترګو جوړ شو چې بادشاہ واپس راغی ړونده څنګه سترګې؟ وی بادشاہ سلامت سترګې مې جوړې دي. وی څنګه جوړې دي؟ دا څو ګوتې دي؟ دا خلکو بادشاہ ته وی دا څه کرتب وکړو جادو که څه وی نه 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 د مخکې چغه خدای ته نه واله د پیسو لاواز کو. اوس چې د سر غم پې راغی که نه نو دړنه خدای ته چغه وواله نو چې دړنه د خدای ته چغه وواله نو بیا خدای پاک قبله یې ګورې. د بي بي زنیره نه وه د ابوجهل وینځه وه مسلمانه وه د ابوجهل ظالم په کور کې وه هغې کې به ابوجهل به واله بوډۍ وه غریبه وبه یې واله او به یې واله نو دا وجود به زخمی زخمی شو. وی شابه کنه خدای ته رسو وایي چې تعالی خدای پاک دا سمه کی کنه نو یو ځل یې وواله نو لاس یې وله مات که نو چې د دشمن په کور کې مې بوډۍ مې وینځمې نو زر غریبې لوپټه په لاس باندې نه تاو کړو لاس یې ځان له وتړه زخمی به شولو لوپټې نه یا د کمیس نه مې چیرړه وشلوله نو په هغې به ځان له زخم وتړه. ډېر ظلم یې پرې یو ځل یې په لرګي په دا سر وواله نو سترګې ړندې شوې نظر یې لاړ. چې نظر یې لاړ نو ابوجهل ته خو وی څه وی زه خدای ظالمه ړنده دې کړم نو چې زما وروڼو وینځم وي که نه او په سترګو ړندم شي او دشمن کره مې دا به څه کوي او په دې کې وله پیغور هم ورکړه وی دا خدای ته وایي چې سترګې دله جوړې کړي چې دا کوم خدای ته وایي چې دا زما یو خدای دی نو دا غریب پر تپ تپ یا الله ستا لپاره زه زخمی زخمی شوم او ما د خپل جامو نه ټوکړې تاو کړې کټ کړې پرې مې کړې او مې ترې تاو کړلې تا ته مې لاس نه دی پورته کړی به ته زما د حل نه خبرې که نه یا الله زما باندې سانټی واړولی شوې زه ووالی شوم زما لاس مات شو ما په ټوکړه ځان له وتړه خو ما الله تا ته فریاد نه دی کړی الله نه په سر والم دې ظالم او سترګې مې ړندې شوې نو زه اوس هم تا ته فریاد نه کوم چې تا الله پسې خوشحاله زه پې خوشحاله الله یو شی دی چې پیغور یې راکړه چې خدای ته دې ووایه چې دلی جوړې کړي نو دا پیغور نشم زغملی دا د نوم پیغور نشم زغملی نو خدای دو کارو کې یو کا یا دا سترګې را واپس کا یا رانه سو باسه چې دا پیغور بیا ونرم نو الله وله واپس سترګې جوړ بار ته راووته نو سترګې جوړې وې وی څنګه ووایه خدای ته دې که نه چې دلی جوړې کړي ورته مې ورله جوړې کړې داسې سوال سره به اسباب هم جمع کې داسې به نه وی چې کټ کې پروت او زمیندارانه کې ورته وایي خدای پاکه نو بس چې سمه غلی او بس دا بوجې ډکې نو ته به څه کرې لاس پې به خوځې
یا خدای پاک ټول شپه سوچونه کې او نه پټی لځه او نه کار لځه نه دکان لځه او بس یاره چې سبا دکان بس سم برجقی نو څنګه برجقی تب خپل کسب کې او خپل اسباب به استعمالې نو برکت به پکې د الله نه غواړي. به بس سوال کوم ليله القدر شپه یو خدای پاک بس جسار را پاسم چې دا خاون مې د سرو زرو مولی وي مولی او کله ته پوز را پرې کوم او کله غوږ را پرې کوم پوز مو سرو زرو مولی چې نو بیخ دیو د ستابه پکې سي مېړه خو د لال کنه دا سوالونه بنا کړ د ګناه سوال او دا سوال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی زید ابن ارقم رضی الله عنه دغه یو دی وخت مانه خیر نو وی چې زرالما مدینه منوره ته په مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام د ګډ چيله وغه ته دی راکلمه چې دینه پیس کاو مال مقدا وی ما به دروازه خپل عبادت کو بیا ما خامره لما نو دا غړو چيلونه به مې په واغشتل نو ما به مسکل مرګرو به مو مسکل او یو جام به مو حضور پاک لام کې خاوده نو رسول الله مبارک به د شپې لګ لیټ راغی نو هغه جام به اوس کنو کوړته بته چې مونږ ګړو چیلانه په واغشتل مونږ اوسکل نو رسول الله مبارک چې دی نو هغه لیټ شو نو مو وی حضور پاک جوړن ناراضي نو دا غي سپه مونږ اوسکل چې په څنګه اوسکل سم لاستو د کې نبی رسول الله را یره مونږ ډېر ذات ملامت شو یا خدا خو مونږ ویګنې ناراضي دا غي سپه مونږ اوسکل دا بس کېږي ځانم د قصد او دک حضور پاک مونږ نه پاسول ډېر زیات حضور پاک کې ډېر رحم غل لان یو کټویلې سروچت کپې پکې ګوري نشتا دبل نه سروچت کپې پکې ګوري نشتا دبل نه سروچت کپې پکې ګوري نشتا ټولو خو قتل پې پکې نشتا وسکای رسول الله مبارک یا الله چې مونږ څوک سیراب کې خدای ته سیراب کا ورسونه خپل سوال وکړه یا الله چې مونږ له څوک پیرا کې تم ولا پی ورکا بس صحابي په شمه چې دا وکړه وی بلستان مې خو غردوله او په منډه پاسه د مې الله رسول مونږ تاسو نه راځي ما پم سکلی وی د پیجوب چې پیغمبر دعا وکړه کارو شو هغه چيله چې مال شلې وي هغه یوې لورلم په غلان مې الله سو د پيوډا کجوا په مې ته واغشتل پر رسول الله مبارک مې وسکه اسه سوال بکې او د موسی عليه السلام یو امتیو نو موسی علیہ السلام لراغه یو سوال د خدای د پاره زمانه وغواړه چې زما متعلق سبب بل ورځ وروسته سکیږي چې ما په خدای د مخ کې نه خبرای چې سار لما سره سکیږي بل ورځ سکیږي بل ورځ سکیږي هغه ویل کدا نامناسب دي د غیب خبر الله سره دی او دا سيزونه چاته الله نه خي خیر هغه د موسی علیہ السلام هغه امتی ډیر زیات پاغه باندې ګران او نیک انسانو نو موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړ چې ما دا یو کا سوال کوي چې زما متعلق رستو سکیږي چې په مخ کې خبرې کوم وی ګوره مناسب نه دي خیر پکې نشتا هغه ته موسی علیہ السلام چې خیر دې پکې نشتا هغه خیر مې دې پکې ولی چې ما ته پته ولګي چې د تجارت کې مې ګټه ده نو کوم با او چې پته ولګي چې دې کې ګټه نشته نه وکړو چې ما ته پته ولګي چې دا کار د خیر نو کوم با او دا د بدر نه بکو دا خو پکې خیر ښکاری وی الله وی چې خیر دې پکې نشته بس موسی د خدای پیغمبر مال سوال وکړه الله نه سوال وکړه الله ور سوال قبول کړ ورته د شریعت خلاف سوال دی کړه بالکل ناجایز سوال دی سوال قبول شو چې قبول شو نو بل ته پته ولګیدله چې زما یو استه او بلوز بمري دو سره پس بمري پس زری اس بوته منډه ته منډه کې خرڅ کا پیسې جیب کې واچول راغی موسی علیہ السلام ته وی تا خو خیر پکې نشتا خیر ورسید کنه کما ته پته نه وی لګیدلې اسباب مړو دا خرج تا دوا کو دوام قبول شوا پته ولګی دراته چې اسمري بس خرڅ مې کا پیسې مې نقد کړې اوس کومري د چا بمري موسی علیہ السلام هم حیران شو ته پته ولګی چې یو غلام دی هغه بمري زری غلام منډه ته بوته مېلې ته خرڅه کړ او پیسې جیب کې واچي بیا خوشاله دی